السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پی ټی آی ګرانو ملګرو، د پښتونخوا ملګرو، ان شاء الله سبا که خیری په منیری بالا ناړو کې یو غټه جلسه راځي، مشان جلسه به کیږي ان شاء الله په 3 تاریخ باندې. په دې کې به بیرسټر ګور علي خانی، په دې کې به فخر پښتونخوا فخر پی ټی آی شیر افضل مروت سیبي. نو ان شاء الله چې تاسو ټول ته درخواست چې په دې باندې په ګڼ تعداد کې شرکت وکړئ. او زمونږ ډیر ملګري مایوسه شوي دی، وایي چې کله دا د پی ټی آی کینډیډیټ کله پاس شي نو دی به نورو پاټو ته لاړ شي. نورو پاټو ته چې دی ځي نو اول د دی ځان له د قبرستان غمو کې ځان له د قبر ځای خوښ کړي. دا اوس د 19 دور نه دا 2024 دی چې موږ چاله اوټ ورکو به عمران خان سره څنګ په څنګ ولاړي. بل په صوابۍ کې د اسد کیسر صاحب خلاف ډېرې خبرې چالو دي. اسد کیسر صاحب کار کړی دی او کار یې نه دی کړی. موږ عمران خان له اوټ ورکړی دی. اسد کیسر صاحب چې کومه وفا عمران خان سره کړې ده د هغې نه غټه وفا نه چې کله عمران خان صاحب د اسمبلی نه وته او اسد کیسر صاحب د خپل سیټه پاسې د چې عمران خان صاحب په کورسای باندې نی په اسمبلی کې نی نو زم د خپل کورسای نه استعفا ورکوم. سپیکري وړه کورسای نه د غټه عہده ده. نو اسد کیسر صاحب خپل وفا کړې ده. اوس د پی ټی آی والا نمبر دی چې د اسد کیسر صاحب سره وفا وکړي. دا وفا اسد کیسر سره نه ده، دا به عمران خان لځي چې تاسو اسد کیسر پسې اچوئ د دې طاقت په عمران خان ته ملاویږي. نور موږ دا نشو کولی چې موږ لاړ شو جیل مات کو عمران خان را آزاد کو. زموږ وفادار چې پاک پرورای باندې موږ هر یو سړی ووځو ووټ واچو، وړو ته ووټ غټ ووټ دواړه به انشاءالله موږ پی ټی آی له ورکو. او تاسو ته خواست چې دا اخرنی ځل د دې نه پس که وټ اچوئ که نه اچوئ دا اخرنی ځل دی. عمران خان سره وفا وکړئ. عمران خان د دې ملک لپاره ډېرو قربانۍ ورکړي دي، د دې عوامو لپاره قربانۍ ورکړي دي. هغه که د عمران خان واړه کارکنان دي که غټ کارکنان دي که کانډیډیټ دي، د باجوړ کې زمونږ یو ملګری شهید کړی شو، د دې بدله به انشاءالله موږ د دوی نه د اوټ په زور باندې لو. نو تاسو ټولو ته درخواست دی چې سبا کې په 3 تاریخ باندې په ناړو کلي کې جلسه ده او په دې باندې ښه په دروند تعداد کې شرکت وکړئ. انشاءالله پاټ پرورای باندې به کامیابي زمونږ. عمران خان زنده باد، پاکستان پاینده باد.